میں اس وقت چمن پاک افغان سرحد پر موجود ہوں. گزشتہ شب اسلامی امارات کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو پیدل آمد آنے والا ہے اور جانے والا ہے اور جو کہ ٹرانزٹ تجارت ہے وہ مکمل طور پر کل سے بند ہوگا. جو آج آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ جو کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ مسافر بسے ہوئے ہیں اور یہاں اس کو نہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے گی تو امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ بھی ہر قسم تجارت کے لیے معطل ہے. بس موږ افغانستان ته تللو، زنانې دي، ماشومان دي، مریضان را سره دي. نو تللو اچانک دغسې لاره بنده شوله او ټول خلک، ټول مسلمانان داسې په تکلیف کې دي. داسې خلک شته دي چې دیو سره د بیګا خرچه هم نشته او دلته پراته دي. دا ټول خلک ویني دلته شاوخوا ټول پراته دي مسافر، ډېر په تکلیف کې دي. یعنې موږ مطالبه له حکومت څخه دا ده چې موږ ته لاره ایله کړي، موږ هم لاړ شو، اخوا نور مسلمانان هم راسي. مشکلات دي نو د هر سړي مشکل باید حل شي. حکومت باید دې ته رسیدګي وکړي او دغه مشکلات د دغه مسلمانانو ټول باید حل شي. غواړم چې افغانستان ته واوړم، کور مې هغه خوا ته دی، راوښتی یم، مریضان را سره دي. زه غواړم چې کور ته واوړم، نه دونه شی را سره دی چې اوس د دې شپه په وکړم، نه یو څه د دې شناخته لرم چې ورسم. زه دا غواړم چې واوړم، د دې خوا ته هېڅوک هم نه لرم. زه دا خواهش هم د پاکستان د حکومت څخه دا کوم، هم د طالبانو څخه دا خواهش کوم چې دروازه خلاصه کړي. هر مسافر دا خواهش لري چې دروازه دې خلاص شي. هر کور ته دا مریضان دا پراته دي، دا زنانې دا خپله دې ویني چې دا دې پراته دي.